بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه محمد صدیق او پروګرام خپلې خبرې موضوع هم هغه چې کوم زمونږ هفتهوار پروګرام دی منشیات دی سود دی چې ناسور دی زمونږ په دې علاقه په ډسټرکټ 400 باندې خاص کر په هر ځای باندې تاسو ګورئ منشیات یو ناسور دی په دې علاقه باندې عزت خور دی. بار بار موږ کوششونه کوو د خپل پروګرامونو په وجه باندې چې یو غاهي مهم خلکو کې هور کو یو غاهي ولور کو یو اویرنس پروګرامونه زمونږ تاسو سره بار بار هر هفته کېږي او ان شاء الله پروګرامونه به هم تاسو سره هر هفته دا مونږ ساتو چې کوم زمونږ د اویرنس کوم دا پروګرام کېږي د منشیات او د سود حوالې سره کوم پروګرامونه دي. دې سره پروګرام به زموږ خپل حوالې سره وي لایو کال به کې هم تاسو راځي، تاسو کمنټس به کې هم دې پروګرام کې راځي، تاسو به هم خپل رائے راکوي چې منشیات او سود چې کوم یو ناسور دی په دې علاقه باندې په ډسټرکټ 400 باندې انتظامیه به کې هم لګیا ده پوره خپل کوششونه کوي سلګ ډیره پورې کامیاب شوی هم دی. ولې باندې خبرې کوو په خپل پروګرام کې او تاسو مرسته به زموږ سره ډیره زیاته ضروري وي د کال په ذریعہ د کمنټس په ذریعہ باندې او دې نه علاوه تاسو بالکل موږ سره حوصله افزایي کوي. موږ خپل یو کوشش کوو، تاسو به هم دې سره موږ سره کوشش کوي. پروګرام هم حواله سره وي او پروګرام کې همیشه لپاره یو چې د تعارف محتاج نه دی یو سوشل ورکر خیال خان موږ سره موجود دی. خیال خان پروګرام کې داخل کړی دی. ډېر مننه، خوشاله بالکل پروګرام هم حواله سره وي او خپل خبرې به کوو. پروګرام حواله سره هم خبرې کوو، دې نه علاوه به هم خبرې کوو چې کوم د ناسور په علاقه باندې جوړ دی او ډېر زیات شوی دی نو دا ناسور به څنګه ختمي په دې باندې خبرې کوو. خیال خان هرکلی ته وایم یو وارې بیا ډېره مننه کوم پروګرام کې راتګ. ډېره مهرباني صدیق بھائی، ټول نه مخکې د الله لاک لاک شکر دی او ټول مسافرو ته سلامونه. امید لرم چې ټول بخي ځکه چې نن سبا مسافر ډېر په مشکلاتو کې دي، خو زموږ پروګرام چې دی هغه چونکې د منشیات او سودخورو او صدیق بھائی مسافر مې پکې ځکه یاد کړ چې ډېر مینوال زمونږ چې دی په ټیم کې په دیرو کې مونږ ویني ګوري نو که هغې نظر انداز کړو نو ډېره بده به ځکه چې هغې ډېر په مینه باندې نن سبا مشکلات سره هم خاص کر سعودي عرب کې چې کوم مسافر دي نو هغې ډېر زیات په مشکلاتو کې دي او هغې دپاره مونږ یو غږ مو چت کړو چې یاره هغې د هم تپوس وکړی شي. منشیاتو پروګرام دی مونږ د یو طبقې خلاف یو او هغه خلک چې دي هغه که منشیات فروش دي، که هغه سمګلران دي، که هغه سودخواره دي، حتی که د معاشرې هر یو فرد که هغه وکیل دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه استاد دی او خپله که هغه پولیس دی، که هغه خپل ډیوټي خپل فرایض په صحیح طریقه نه کوي نو موږ د هغې خلاف یو. بالکل ډېره مننه کوم خیال خان چې کوم زموږ کتونکي دي بالکل تاسو موږ سره په لایو کال باندې هم راتلی شئ. ستاسو کمنټس پکې هم روان دي، ستاسو کمنټ هم په پروګرام کې شامل وو. زموږ پروګرام منشیات حوالې سره سود حوالې سره خاص کر په دې باندې موږ خبرې کوو. خو دې سره سره په هر پروګرام کې چونکې دا زه سټارټ سره هم ویل غواړم او سټارټ کې هم وایم چې موږ د یو فرد یا د یو کس یا د خلکو نه یو چې یو خلک داسې دي چې موږ ټارګېټینګ کوو. بالکل موږ د یو کس دوه درې خلکو خلاف نه یو بلکې موږ د هغې کس خلاف یو کوم کس چې منشیاتو کې په سود کې خاص کر ملوث وي. بل دا زه به دا ووایم چې موږ دا نه چې موږ دا خبره د مسلمان دپاره کوو بلکې موږ د انسانیت دپاره کوو ځکه چې کوم دا ناسور دی دا ټول انسانیت دپاره ناسور دی نو بالکل موږ به ټولو دغه کوو. دې سره سره تاسو موږ سره کمنټس هم کولی شئ، په کمنټس کې هم تاسو موږ سره خپلې خبرې شریکولی شئ، لایو کال سره هم کولی شئ. چې کوم ملګري موږ ګوري تاسو ډېر زیات مننه کوم. کاظم خان پوسټ تاسو ډېر زیاته مننه کوم. حمزه شریف تاسو کمنټس لازم او ډېر زیاته مننه کوم تاسو چې وختي کوم خدمات کړي دي د هغې یو جهان مننه. جناب اسرار خان پروګرام ګوري ډېر زیات مهرباني. آر اسرار ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو ښکلي کمنټس راغلي مننه کوم. شیخ تاسو چې ډېر مهرباني تاسو ښکلي کمنټس راغلي دي یو جهان مننه. عصمت مسعود سلامونه ویلي وعلیکم السلام جی ډېر زیاته مهرباني. کاظم خان شیرپو هم پروګرام جوین کړی. کاظم خان شیرپو پروګرام کې د هرکلی ویم ستړي مشه ته ویم په خیر راغلی ته ویم. دې نه علاوه محمد علي هم موږ پروګرام جوین کړی ډېر مهرباني. محمد علي محمد عباس تاسو یو جی خان مننه. امیر الله هم جوین کړو تاسو یو جی خان مننه کوم. حمزه شریف السلام علیکم اور ډېر پروګرام ګورم ګریټ ایفرټس اور خیال صاحب ته هم سلام کوم. وعلیکم السلام جی تاسو ایکټیویټیز د ستاینې وړ دی. بالکل حمزه شریف بالکل مننه کوم چې خوشحاله اوسئ اور تاسو خدمات هم بالکل موږ ته معلوم دي اور تاسو هم ښه کافي خدمات ډېر زیات مننه کوم. خیال خان پروګرام خو زموږ منشیاتو خالص سره تقریبا دا شپږم اووم پروګرام زموږ روان دی. ګورم چې زیاتر انتظامیه ګورم چونکې موږ په انتظامیه باندې هم ټکونه کوو خو انتظامیې کار شروع کړی دی. بالکل الحمدلله ثم الحمدلله چې یوازې انتظامیه نه په خلکو کې هم آګاهي راغلې ده
او تقریبا هر سړی تقریبا زمونږ مرګتیا اړخ ته زمونږ مرستې ته را روان دی او بالکل په دې خبره پیښ شو چې کرونا خو به وروسته وژني د کرونا مخکې منشیات فروش او سمګلرانو د خلکو ذهنونه ډېر بدل کړي دي او ډیر زیات غلط سوچ یې ورچولې دي ځکه زمونږ مقصد دا دی چې کم خلک اوس کوشش کوي چې زه د پلان کې شان سمګلر شان جوړ شم او زه ګاډي والم زه دا وکړم اصل کې کې خیال خنده خبر زمين ډسکس کوم غواړم تاسو ګورئ مخکې به سکول کې به وکس قابل نالق نو کور کې وته وی دا تاسو کې وته د پلانې وی تا ګوره څومره قابل دی هغه به څوک هغه خواهش شروع کړم پلان به د بور اواز خواري به وکړه نن سبا وته وی ته څنګه مالدار دي کم ګاډي زم د خلک بګراویږي نو لکه پیغورونه ورکړو کېږي خو زه هم چې د داسې قسم خلکو مثال خلک ورکړي چې یاره هغه د معاشرې یو ښه فرد وي پیسه یوازې سم نه او نه په پیسه عزت دی ګورې صدیق بھائی ما ډېر وکتل ډېرو ځایونو کې مې ټرای م وکړه چې یو ځای کې به ته پیسې وچلې هر ځای کې پیسې نشي چلولی او عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی دا په پیسه نه دی زمونږ خلک خدا سوچ کوي زه هغه بې ضمیره خلکو ته هغه مفاد پرست خلکو ته دا وینا کول غواړم چې تاسو وګورئ که زمونږ دا نظام وګورئ زمونږ دا کلی دا وطن ولې وروسته پاتې دی چې مونږ ټول عمر د غلطو خلکو سپورټ کړی دی او د حق اواز مونږ چرته هم نه دی اوچت کړی په دې هم زه فخر کوم چې هشتنگر نیوز د دې لپاره یو قدم اوچت کړ او اوس هر سړی دې اړخ ته مخه شو تقریبا ابلو ما د سمرګرو پروګرام وکړو چې هغې بالکل په منشیاتو پروګرام وکړ اواز یې اوچت کړ چې بالکل دا میشن د عوامو بلکې د انسانیت میشن دی ځکه چې ما یو څو کورونو سره رابطه وکړه چې دې سمګلرانو د هغې بچي بار ملکونو ته اړولي دي د هغوی نه سرونه والي شوي دي نو ډېره د افسوس خبره زه وایم که هغه ځای ته لاړ شئ او تاسو وګورئ د هغې هغه کورس خیال خان انشاءالله رابطې شوي دي خلکو سره او ډېر زر به چې کوم زموږ کتونکي دي ډېر زر به انشاءالله تاسو ته زه هغه خلک په سکرین باندې راولم چې دا نه ویل غواړم چې میډیا والا یا صحافیان ورونو هغه نه دي راوستي بلکې هغوی کې چې سیټ باندې سوچ نه لري خو انشاءالله ډېر زر به تاسو وګورئ هغه خلکو تاسو ته زه په سکرین باندې راولم کم خلک چې په منشیاتو لپاره سمګلر کولو لپاره به اړولو لپاره د بارډر باندې په ایرپورټ باندې د اړولو لپاره به هر بل ته تللي دي هلته کې بیا ګیر شوي دي سرونه کټ شوي دي انشاءالله چې ډېر زه به تاسو ته هغه خلکو هم په سکرین باندې راولم دې سره سره زموږ خپل کتونکو ته دا هم یو خوشخبري ورکول غواړم چې زموږ پروګرام تقریبا شپږم اووم پروګرام زموږ نن په سټوډیو کې د منشیاتو خلاف چې کوم پروګرام دی منشیاتو سود خلاف دې نه بعد دا پروګرام به هم زموږ تاسو سره هر خالي جاري وي د جمعې په ورځ باندې هر جمعه باندې به زموږ په هر یونین کونسل کې په هر محله کې به زموږ خامخا یو پروګرام کېږي او په دې آګاهي مهم به یو واک په خوم دې سره مونږ کوو پروګرامونه به مونږ کلو ته به خو وړو خاریو ته به خو وړو او کوشش به کوو چې خپل چې کوم زموږ دا میشن دی د منشیاتو سود د نسل ختمولو ده انشاءالله دا جاري ساتو مونږ ډېر خلکو سره رابطې کړي د پروګرام کولو د میټینګ دا کولو لپاره انشاءالله چې هغوی ته به خو ټایم ورکوو که تاسو خپل ځای کې هم ټیم درکو او په دې کې بالکل دا د انسانیت لپاره تاسو دې کې موږ سره حساب اخیستی شئ د خپل وس مطابق تاسو بالکل یو میټینګ کولی شئ یو میسیج ریکارډ کولی شئ چې موږ هم د منشیاتو خلاف یو هغه میسیج ما سره وټساپ باندې رالیږلی شئ او انشاءالله هغه به موږ ستاسو به موږ اواز جوړېږو خیال خان خلکو میټینګ رابطې هم ډېرې کړې دي خلکو ته پته هم ولګېده چې دا کوم کار دی غلط دی او زیاتر خلک هم پوه شوي چې کوم کوم کار کوو او زموږ عزت هم نشته بالکل همدغه شان دی دا موږ وکتل په دې لږ وخت کې په تحصیل تنګي کې چې کوم حالات چالو دي او الټ فلټ چالو دي په تحصیل تنګي کې نو د دې نه محسوسېږي دا چې یاره انتظامیې هم کار چالو کړی دی او خلکو کې هم دغه راغلی که مونږ انتظامیې باندې ټکونه کوو خو مونږ له پکار هم دا دی چې یاره کله انتظامیه کار کول غواړي نو چې مونږ هغې له شاباسۍ هم ورکو دا نه چې مونږ هغې پسې انخلو بل په سوشل میډیا زه یو خبره کول غواړم صدیق بھائی چې خلک ګوري نه د لوټ یو مخ ګوري د عینې یو مخ ګوري دویم نه ګوري چې په دې باندې څه دي سوشل میډیا باندې که ته ښه کارونه د یو سړي ګورې او هغې ته ګورې چې یاره دا کار ډېر ښه دی دا کار داسې دی
نو پکار دا دی چې تا هغه سړی سټډي کې چې د ده څه پوزیشن دی د ده بیکګراؤنډ څه دی د پسه میشن راغلی دی. زه دې کې خبر کوم چې زم د چا یو تروړې ته خوشحالېدل نه دي پکار، د چا یو تیلې ته خوشحالېدل نه دي پکار، زم بلکې کتل پکار دي. زه خپل کتونکو ته چې زموږ سره رابطې په کې ډېر روانې کال وکړ زم وخت خیال خان موږ سره څوک دي نو بیا خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک جی دا کوم ځای نه؟ جی زه د شانګلې نه خبرې کوم. خبردار نه مینه پروګرام کې د جی هرکلی ویم شهزاده صاحب. ډېر تاسو ورته هم برابر کړئ. بالکل جی برای راست تاسو سره بالکل نیک پنه غوانی جی. جی خبره وره. جی جی. زمونږ شانګلې نه خبره کوو کنه شانګلې نه. جی جی. زمونږ شانګلې کې زیات خلک زیات په کوله کې دي کنه. ښه جی. هغه ځای په ځای ګرځي دی او تاسو مشکلات دي د خوراکوم ته واپس کورونو څنګه ډېر مشکلات دي. جی جی. هغه بارے کې تاسو ته خیر ما نو تاسو برابر راځو خبر ورته. ٹھیک ته جی صحیح دی جی. ډېر مهرباني جی کال کولیو. ډېر مهرباني. بالکل جناب دی تاسو باندې به کوم بدی باندې کوم خبرې کولی تاسو چې کوم لري کمنټس کې کمنټ په پروګرام کې شامل ومه. زموږ کوم نن موضوع د منشیات کې سود دي چې ناسور دی په علاقه باندې په ضلع 400 باندې په ټول پښتونخوا باندې بلکې په ټول ملک باندې دا ناسور شروع دي. دا چونکې ما مخکې خو ویل زموږ کوشش دا دی چې موږ د خپل پروګرام د سټوډیو نه بهر په خپل علاقو کې په خپل کلو کې په کونسلو کې داسې زمونږ یو آګاهي مهم دی. کوشش وکړو چې دا خلک چې کوم خلک باندې کې مبتلا دي دا خلک د سمه لارو ورته وښیو چې تاسو چې کوم کار کوئ دا غلط کار کوئ. مونږ هم د چا لاس نشو نیولی نه چا نوم مونږ هم دغه حساب په ډاګه باندې شو اخیستی ځکه چې د هر کس خلاف په یو څیز راولي. بیا قانون شته، انتظامیه شته، ادارې شته، ادارې به دا خپل کار کوي، مونږ ورسره خپل اوس مطابق کار کوو. تاسو باندې کې هم شرکت کولی شئ. کمنټ شاملوم. بیا خیال خان طرف ته ځم. خیال خان سره به خبرې کوم. بخت نصیب خان پروګرام ګوري او ټول ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. وایي چې څنګه جناب؟ بالکل شکر دی تاسو اگان جی ټیک ټاک یو الحمدلله. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک جی د کوم ځای نه؟ عرفان خبرې کوم جی. اختیار کړی عرفان پروګرام کې د خرکلې مې څه ویل غواړې؟ منشیات او سود یو زموږ یو ناسور دی په علاقه باندې څه ویل غواړې؟ یاره جی تاسو دا پروګرام په زړه ډېر وخت نه ګورم. تاسو ډېر ښه کار شروع کړی. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ جی. ډېره مهرباني عرفان خان کال کول. یو چې خان مننه خوشحاله اوسئ. بالکل دا موږ سره عرفان خان چې ښکلې کال یې کړی نوجوان دی زموږ یو ښکلی ملګری چې په دې خو په دې سایډ باندې پوهه لري او پته لګي چې نوجوانان بالکل تباه کېږي. د دې مسلو سره نوجوانان خو تباه کېږي. دې نه علاوه تاسو سره به چې کوم کمنټس شاملوم. کمنټس ته بعد خیال خان سره ډېر زیات ضروري خبرې چې زموږ په پروګرام کې پاتې دي. بخت نصیب خان هم پروګرام ګوري او سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. تاسو جی یو جی خان مننه. عقیل زاده وایي چې څنګه جناب؟ بالکل ټیک ټاک یم خوشحاله اوسئ. زاهد الله هم پروګرام ګوري. تاسو جی یو جی خان مننه. محمد عباس جوائن کړو مهرباني جی. شاهد خان حلی جی او جی السلام علیکم. او سعودي عرب نه ماشاءالله تاسو چینل زبردست. ډېر مهرباني زاهد شاهد خان حلی جی. ډېر زیات مننه کوم. خوشحاله اوسئ جی. تاسو یو جی خان مننه. دې سره سید جلال شاه هم پروګرام ګوري او سلامونه کوي. وعلیکم السلام. او چې څنګه جی؟ بالکل جی ټیک ټاک یو خوشحاله اوسئ. ډېر مننه کوم. میاں عثمان هم جوائن کړو. تاسو جی یو جی خان مننه. وصال هم پروګرام ګوري. وصال سے تاسو هم یو جی خان مننه. عمر فاروق هم سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. تاسو یو جی خان مننه کوم. شاهد خان یو جی د خیال سے خبرې بالکل حقیقت دی او الله پاک دې داسې خلک تباه کی کم خلک چې دا ناسور خوري. بالکل شاهد خان حلی جی هم دا خبره ده الله تعالی دا خلک تباه کی یا د هدایت نصیب هدایت نه وي نو زه چې بس هغه کوم چې لري کی کنه نو خو به ځکه چې نور مخلوق نو خلک ته تباه کی خاص کر زموږ ځوانان ته زیات تباه کیږي. ډېر مننه کوم. علي خان هم پروګرام ګوري او وایي سلام رور. وعلیکم السلام علي خان. ډېر زیات مننه کوم جی. تاسو یو جی خان مننه. ملک توصیف زاهد ته هم پروګرام جوائن کړی جی. تاسو یو جی خان مننه کوم. اتحاد احمد هم پروګرام ګوري. یو جی خان منجي او سره سره خنیب خان پروګرام ګوري او وایي چې یلګه څنګه چل دی خیریت ته خنیب خان. ډېر مننه کوم. خیال خان خبرې روانې دي منشیات باره کې روانې دي. خنیب خان سلامونه هم ویلي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. څه ویل غواړې؟ صدیق بھائی کم مرګري چې کمنټس کوي یا موږ ته سلامونه یا زموږ د پروګرام ستاینه کوي د دې شکریا مدا کوم. د دې مطلب دا دی چې د خلکو دا غوښتلم
خو د بدقسمتۍ نه ډېر خلک مونږ سره ملو شي هغوی دا خبره کوي چې یاره تاسو دا د چا خلاف کوئ یا د پلانکي خلاف کوئ دومره ورته پته لګي چې یاره دا یا سودخور دی یا منشیات لکه مونږ ته پخپله وایي که نه چې یاره ته د پلانکي خلاف یو نوم رانهېرېږي پر دې حیات صاحب کوم پروګرام ګوري ډېر ټایم نه ګوري سټارټ نه ګوري او میسیج باندې چونکې هغوی کړی دی ډېر زیات مننه کوم چې ستاسو پروګرام ستاینه کړې ده خوشحاله سئ چې مننه کوم او کوشش به انشاءالله مونږ کوو چې مونږ د خپل حصې نه زیات دا مهم چې دی دا وچلو. بالکل صدیق بھائی مونږه ته احساس ته یو شي نه کېږي تر هغه ټایمه پورې چې کله هغه کار یا هغه بیماري یا هغه کیس زما په خپل کور کې نه راغلی نو مونږ خلک په هغې نه خفه کېږو. قسم په خدای صدیق بھائی که کله چاته پته ولګي د خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي د چا په کور کې آیس والا پیدا شي چرسو والا پوډرو والا دا پیدا شي نو بیا به ورته پته لګي چې یاره د دې خلکو په زړه کې د څه رسو پخېږي خو دا خو هسې یو نارمل خبره خلکو ته ښکاري مړه وي کوي دی که نه وي دی کې څه دي خلکو سره ښه کوي که نه. ما نن یو ملګري ته وی ما وی که ما ته د روټۍ دپاره څه نه ملاوېدل او د خوراک دپاره څه نه ملاوېدل نو آیا زه به د خنزیر غوښه خورم نو هغه وی چې نه نو ما زه به څنګه د سود پیسې خورم زه به څنګه د سمګلر پیسې خورم زه به څنګه د سمګلر نه یو شی علم مونږ کې احساس نشته مونږ د 800-500 د 1000 روپو تروړې ته ګورو یا راشن ته ګورو مونږ دې ته ګورو چې یاره دا شی مونږ ته میلاو شوی دی خو دا په څه طریقه راغلی د کم ځای نه راغلی دی د دې دا پیسې د کم ځای نه راغلی مونږ نن دې ته نه ګورو ما سره یو سړی ښه کوي را سره ودرېږي کلي ولس را سره کوي هغه سودخور دی یا منشیات پروش دی یا هغه هر څه کاروبار کوي مونږ هغې ته نه ګورو مونږ دې ته ګورو چې زما ته څونه پیدا ده زما جیب ته څونه پیدا ده او نن سبا د هر سړي ضمیر خرڅېږي که هغه په 500 روپۍ دی که په 100 روپۍ دی ما بله یو پوسټ کړی چې یاره نن سبا په سوشل میډیا باندې د بدقسمتۍ نه زما نوجوان ته دومره کارونه نشته زمونږ حکومت او زمونږ وطن کې دومره بېروزګاري ده چې په 100 روپۍ یو سړی پوسټ کوي بل پکې راته ولیکل چې نه خیاله قیمت دی ولا ډېر زیات که د چیو په یو کپ هم نن سبا څوک پوسټ کوي که نه نو صدیقه چې څو پورې مونږ خپل ځان خوري کړي ني نو دا ملک دې کې ګلونه نشي راټوکېدی مونږ چې دا ولاړو که دمکۍ راځي که هر څه دې هر څه ته ما غاړه نیولې ده خو زه د هشتنغر دپاره د خپل پښتون دپاره به دا جنګ کوم هغه چې د هر چا دپاره ما ته یو څو کسان وویل یاره وي تاسو به ډېر زر خرڅېږئ نو خرڅېږم باله چې قبر ته لاړ شم. بالکل اصل کې خیال خان هر سړی د خپل سیټ مطابق زه اکثر خلکو خپل کتونکو ته ویل غواړم په دې باندې به بالکل خفګان نه ظاهروي خو هر سړی چې کوم پوسټ کوي ولې دا د خپل حیثیت مطابق کوي علي صاحب قول زما په خیال باندې چې د هر سړی الفاظ چې د هغه حیثیت دی او مشران خو هم وایي چې یو مرکز معلومات کول غواړي د هغه ملګري وګوره خو زه نن سبا چې د چا باره کې معلومات کول غواړي د هغه فیسبوک اکاونټ چیک کړه تاسو ته ټوله پته ولګي چې د څومره حیثیت مالک دی د اخلاق څنګه دي نور څنګه دي نه خیال خان دي صدا خبره هریان خان کوهستاني ډي کې پروګرام ګوري ډېر ټایم بعد راغلی پروګرام ته مننه جناب خوشحاله اوسئ هرکلی ته وایم سلامونه کوي وعلیکم السلام چې خوشحاله اوسئ. صدیق بھائی دې کې زه ستاسو یو خبره سره اتفاق کوم چې تاسو د مرګري نو زه هم په سوشل میډیا باندې په کار دی چې وګورئ چې تصویر کې چا سره څوک دی اوټونو وخت را روان دی سیاست وخت را روان دی خلک په استعمالیږي او خلک په اوټونه ملي ځکه چې پیسه چا سره وي هغه به د خلکو ضمیرونو سودام کوي خو مهرباني وکړئ په دې خپل وطن باندې رحم وکړئ او غیر چاپیره د خلکو وګورئ چې کم غله ولاړ دي کم ډاکوان ولاړ دي او کم دوکمار ولاړ دي ما داسې خلک لیدلی دي چې غریبو خلکو سره ډېرې دوکې کړي دي او که دا خلک تاسو په تحصیل تنګي باندې منعقد کړه او دا هم په مونږ د پاسه راوستل او دا کورسۍ هم دوی ته حواله کړئ نو ګورئ دې ټایم پسې به تاسو افسوس کوئ خو څه به هم په لاسو نه درځي ځکه چې د دې نه زما نوجوان ته زما خور مور ته زما د کلي تورسرې ته هر چا ته به نقصان رسي ځکه چې دا بیا نه په خور دی نه په مور دی نه په څه دي ځکه چې کم سړی آیس کی آیس خرڅوي خو زه وایم چې څوک هم دا کاروبار کوي
او څوک غلط قدم اوچتوي او د هشتنغر د پښتون دپاره بلکې د پوره انسانیت دپاره څوک هم غلط سوچ کوي خدای دې په خپل کور کې انخلي. بالکل دې سره دا خبره هم خپل کتونکو ویل غواړم زموږ دا پروګرام صرف د زموږ د هشتنغر د سیمې لپاره نه دی چې زموږ د دل له چارسدۍ لپاره دی بلکې دا ټول خلکو له ټول پښتنو ټول پاکستان د ټول انسانیت لپاره زموږ دا پروګرام دی. زیاتر ملګري دا وایي چې تاسو پروګرام اردو کې هم شروع کړئ زموږ چې کوم زیاتر ملګري پروګرام ګوري نو هغوی ته ویل غواړم انشاءالله دغه به هم تاسو لپاره شروع کړو زموږ پروګرام د یو کس لپاره نه بلکې دا د هر چا لپاره دی. کال پکې هم سره په لاین باندې وخت کې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو بالکل کال موږ سره چې ډراپ شو بالکل کوم لګي لایو کال کول والے هم دا نمبر کوم تاسو سکرین باندې خالي 03059506 بالکل دی تاسو لایو کال کول شي اور دین علاوه چې کوم لګي کال کې جناب تاسو خپل چې کوم نور اکټیویټیز یا موبایل فون دی ساو ټي وي چینل ته نه تاسو خپل موبایل فون بالکل بند ساتي آف ساتي تاسو رابطه به موږ سره بالکل ټیک ټاک کیږي. دین علاوه خان تنگیوال هم پروګرام ګوري او سلام پیش کی تاسو ټول ته السلام علیکم. وعلیکم السلام خان تنگیوال ډیر زیات مننه کوم او ان شاء الله زموږ هم په کوشش روان دی سوشل میډیا باندې د سیمه نور سیټ باندې یو راهي مهم دی چې کم د نسور دي زموږ خپل علاقې نه ختم کو. دین علاوه تلاوت شاه هم پروګرام جوائن کړی دی حاجی تلاوت شاه سے په خیر الجنا ستړي مشه ته خرکلیه ته ما مننه کوم. حضرت خان هم پروګرام ګوري تاسو دی یو جهان مننه. اسد الله هم جوائن کړو. وقاص جان هم پروګرام ګوري تاسو دی یو جهان مننه کوم. شوکت علي هم پروګرام ګوري چې سلامونه جی د کراچۍ نه اور بالکل نام حالات څنګه دي. وعلیکم السلام شوکت علي. بالکل تنګي کې هو دا سیدی لګه اختر چې دویم ورځ یو خلک ټول کورونه نه بهر روزي او کېدای شي نوټیفیکیشن بیا جاری شوی دی زما په خیال چې بیا به هم بند شي. ډېر مننه کوم تاسو ټول ملګرو. یاسین جان هم پروګرام ګوري تاسو جیو خان مننه. خیال خان ځوانان ملوث په دې شیز کې ډېر ملوث دي زیاتېږي خو او زما چې کوم دا پیښه شوې ده او خاص کر په سوشل میډیا باندې دیګر ټکي یو ځای کې استعمال شوی د هغې په وجه باندې به خلکو وي ډون راغی ډون لاړه که نه نو څه ویل غواړې خلک نن سبا زه ډون مون په سوشل میډیا باندې نه وم. صدیق بھائی زه وایم که زمونږ افسرانو کار چالو کو په هر مد باندې جی نو انشاءالله چې هر څه به ټیکي. نن سبا هر سړی سخافي شوی هم دی او هر موبایل دی که د چا عزت ته وردانګي او کوچا ارسه خود دې د لپاره قانون شته خو څوک خبر نه دي. د هر څه د لپاره قانون شته خو په قانون چلیدل نشته. بل د بدقسمتۍ نه زه وایم چې ډي پي او عرفان الله خان چې نن سبا کم یا ډي آی جي دي هغې کم کارونه چالو کړي نو هغه د ستاینې وړ دی. زه وایم که زمونږ پولیس دغه شانتې الرټ شو او دوی خپله ډیوټي وپېژندله خپل حق حلال تنهی حلاله کړه نو دوی بچو کې به هم برکتي. خو زه وایم که مونږ دغه شانتې حرام کوو هغه چې په هره پیشه کې که استاد دی او هغه د بل د بچو خیال ونه ساته نو سبا د هغه بچو ته خیال مفتي صاحب چې کوم پروګرام ته اوس هغه خبره هم وکړه دا خبره زموږ کتونکي بالکل هېرې کله کله دلته کې زموږ سره مفتي چې کوم علما کرام دی هغوی ته هم زموږ په دې سود حوالې سره هم رابطې دي منشیات باندې هم زموږ رابطې کېږي او تپوسونه دې مونږ پوښتنې دې مونږ کوو چې آیا دا کار د دې کومې پیسې دي دا څنګه دي. هغوی په یو ځای کې بالکل دا هم ویل چې کوم کس د سود یا منشیات یا هر حرامه پیسه چې وي او دا د الله په نوم باندې ورکوي او دی وایي چې دا د ثواب په نیت باندې ورکوم نو بالکل دی پې د ایمان نه خارجېږي او دی پې بالکل کفر ته ځي. نو دا یو دومره عظیمه ګناه ده. دې نه علاوه که دی دا نه وایي چې زه د ثواب په نیت باندې ورکوم دا مال حلال دی. هر حلال مال ته حرام او حرام مال ته حلال ویل بالکل دا د کفر طرف ته بالکل تلل دي. دې نه علاوه که چېرته دا مال یو غریب سړي له ورکړو او هغه ورته ووایي چې الله تعالی دې ثواب وکړه یا خدای سره خو کړه ده پې ووایي چې امین نو بیا هم دې دغې درجې ته لاړه نو بالکل دا چې کوم مال دی نو په دې باندې ثواب هم نه میلاویږي. نو زه هم کوشش کوئ د دې شي ځان ساتئ بل له چا نه که یو څیز اخلئ پټي سي چې دا ورته کوم ځای کې میلاویږي نو کوشش کوئ په دغې به سلیکشن ته شاته لږ د هغې بیکګراونډ ګورئ چې آیا دې دا شیز چې دی د دې بیکګراونډ څه دی. نو خیال خان هم ډېر راشي چې دوه کمنټس دي دا پکې شامل کوم او بیا به هغې نه بعد خپلې خبرې کوو. عقیل زاده پروګرام ګوري وایي چې ماشاءالله ډېر مهرباني جی خوشحاله اوسئ اور ښه ٹھیک تھا جی ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی. مراد خان خون پروگرام گوڑی ہوئی سلام رو سنگھ جناب بالکل جی ٹھیک ٹھاک جو خوشحال ہو سی تلاوچا ہوئی السلام علیکم اور زما خوگو اور درنو ملګرو ډېر مهرباني. خیال خان ته هم سپیشل سلام کوم. وعلیکم السلام تلاوچا حق ساړي زیاته مهرباني تاسو ټول ملګرو یو چې خان مننه. صدیق بھائی تاسو د سوشل میډیا خبر وکړه چې په هغې باندې څوک وایي ډاون او څوک وایي کینګ او څوک څه وایي که تاسو لږ مخکې وروستو لاړ شئ په سوشل میډیا باندې وګورئ نو یو ناره راغلې وه
په سوشل میډیا چې میری جسم میری مرضی بالکل نو الله تعالی ورته داسې جواب ورکړ او داسې څپېړه ورکړه چې هغه فیسبوک باندې نه میری جسم او نه میری مرضی راځي هر څه ته لګل هغه هر څه ته لړکړ هغه خزه خو پرېدا هغه سړی مو بس کورونو توشل پمون باندې دومره پمون غضبونه ولې راځي مونږ کدې ټیم کې سوچ کو چې زمونږ جمعات ولې بند شو زمونږ کعبه ولې بند شو د پیغمبر روزه پمونږ ولې بند شو دا هیڅ هم نشته دا زمونږ عملونه دي خلکو مرسته کو مونږ غلطو خلکو سره ودرېږو ما خو تاسو ته ابل عضوي که مونږ ووایو چې یاره زمونږ دا تحریک په سبا نه هر هغه سړي له 500 روپیه ورکوي چې څوک نوم مونږ سره لیکي نو سبا به دلته ستا د دفتر مخې ته ځای نه وي زمونږ هغه خویندې جی جی بالکل په لاین باندې وخت څوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر راغلی شکر جی خیریت څوک دي د کوم ځای نه حبیب الله کوم د ملیشیا نه حبیب الله پروګرام کې د هر کله هم جی ملیشیا تاسو کال کړی مهرباني هر تاسو پروګرام موږ او د ضلع د اقتصادي سره تعلق ساتم او د خیل صاحب د دې خبرې سره د اتفاق کوم کيرا لکه زه په خپل ځاني ما په هاي سکول کې سبق ویل زمونږ یو هډ ماستر هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې بچیا کا سړی په یو ځای وشي نو لکه په هغې کې دا یا ستا رشته دار یا ستا د کور کا سیاست اون کې په دې څه خامه خلک د یو سړي دا چې درته په دې سړو کې یو سړی نه نو د بار علاقې ته ستا دې ته د سره ستا په کوڅه نشي تېرېدلی دا ټیک خبره بالکل صحیح کړې نو لکه د خیل صاحب د خبرې سره دا کومه که چېرته زموږ پولیس ډپارټمنټ په خپله تنخوا باندې صبر د بل بچي ته د خپل بچي په نظر وګوري نو زموږ په معاشره کې دا کم ناصور چې روان دی په ضلع صدر کې په تنګي کې نو دا ناصور به زر تر زره ختم شي بالکل جی ستاسو خبر سره بالکل اتفاق کوم بالکل بالکل نو لکه زما دا دغه دی چې زموږ د تحصیل تنګي تانه دی ډېر پانګه خاندي لکه که چېرته دې خلکو چې کوم دی که دې خلکو پسې راواغسته کوم سمګلر والا دي کوم منشیات دې خلکو پسې راواغسته نو زموږ د علاقې نه دا ناصور به ډېر زر تر زره بالکل حبیب الله هم دا سیده او زما په خیال چې یو څه به راغی شي او خلکو ته هم په سکرین باندې ښکاري چې دا خلک ختمېدو والا دي بس الله دې وکړي چې دا ناصور زر تر زره ختم شي ځکه چې ډېر خلک مور پلار چې کوم غږ چې هغوی هم په دې سمه کې زموږ بچي ښه مستقبلي جوړ شي ښه وخت خو لکه زموږ له په معاشره کې یو داسې ناصور راګډ شوی چې هغه مور پلار په ارمانونو مکمل اوبه واړولي بالکل حبیب الله هم داسې ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو ملیشیا نه کال کړی دی یو چې خان مننه جي او ستاسو خبرې پروګرام کې زه مخکې هم شریک کوم پروګرام بالکل مخکې اورېږي ډېره مننه کوم جي بالکل دا موږ سره حبیب الله د ملیشیا نه چې کوم زمونږ روډ کوم ملګري کوم کال کړو واقعي هغوی چې کومه خبره کوي دې سره زه اتفاق هم کوم ستاسو خبرې سره بالکل زه اتفاق کوم خیر خان حبیب الله د ملیشیا نه کال کړو همدا خبره کوي چې کوم انتظامیه د کوم ادارې دي لکه ویل کېږي زمونږ پښتنو معاشره کې خبره کېږي کوم کور کې چې غلا کېږي د کوم کور نه د ګاونډیو سره لاسي نو زما چې دوی وایي چې دوی خبر سره اتفاق پکار دی چې انتظامیه دا نه غواړي نو داسې خلک څه نشي کولی بالکل صدیق بھائی لومبي خو زه حبیب الله ته سپیشل سلام پیش کوم د دوی جرأت ته د دوی د مینې ته چې دوی ډاډه کومه خبره وکړه او خاص کر مسافر په دې باندې ډېر پوه دي ځکه پوه دي چې هغې په کومه طریقه ژوند تېروي که هغه په ملیشیا کې زما پښتانه پراته دي که په سعودي عرب کې پراته دي نو صدیق بھائی هغې ډېره په ګرانه ژوند تېروي خو چې زه وایم یو غلط سړی په غلطه طریقه پیسې وګټي او هغه بیا د کور کې هم سړي له پیغور ورکړي مړه وي تاسو وکړل وي پلان کې تللی وي هغه په 3 میاشتو کې دا وکړل خو کور کې چاته پته نه لګي چې هغه پوډر وړو په کونه کې هغه پسه وړلي د بدقسمتۍ نه زما د الفاظ د خولې نه داسې ووتل چې دا ما له ډېره غوسه راغله ځکه چې ما خپله مسافرتیا کړې ده او زه د هغه خلکو ته حیران یم هغه خلکو ته ګورم چې آیا تاسو څه وکړل د مسافرو کم در چې دی هغه زما په دې زړه کې دی که هغه د ملیشیا دی که هغه د هر ملک دی خو صدیق بھائی دې ځای کې زه وایم که مونږ او زمونږ ادارو کار چالو نه کړ
نو موږ به ډېر غلط اړخ ته لاړ شو. خو دې ځای کې نوجوان هم ختمېږي، خو دې ځای کې زه وایم زمونږ هم څه فرض جوړېږي او هغه فرض دا دي. جی کالز پکې اخلو چونکې زموږ کال ډېر قیمتي وي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یو؟ شکر جی خیریت ته. څوک جی د کوم ځای نه؟ هلو आवाज जी ستاسو راځي. څوک جی د کوم ځای نه؟ هلو بالکل جی ستاسو आवाज زموږ سره راځي. هلو بالکل چې کم مرګري مونږ ته کال کول غواړي یا ټي وي یا موبایل وسري وي نو هغه هغې له پکار دي چې سلو کی او کوم زبا هغه خبره د حبیب الله زیاته کما چې که مونږه ادارو سره په خپله مو نه درېدو او مونږ په خپله مواز اوچت نه که ادارې به ال راویښېږي. تاسو کتل مونږ 15 پروګرامه چالو کړل که د دې نه مخکې زمونږ نور ملګري په دې باندې کار کړی وي یا ورته د چا پام شوی نو دا د دې به ډېر مخکې شوي. خاص کر چې کوم ملګري کال کړو ډېر زیاته مننه کوم. ټول ملګرو کالز پکې نور هم را روان دي. چې کوم ملګري کال کړو جناب بالکل تاسو خپل موبایل فون आवाज بالکل تاسو میوټ کوئ او توجه زموږ طرف ته تاسو راګرځوئ. چې کوم څوک ملګري ټلویزیون ته ناست دي تاسو هغې کې هم आवाज بالکل میوټ کوئ او زموږ आवाज تاسو سره بالکل ټیک راځي. دې سره سره چې کوم ملګري پروګرام ګوري او پیسفل مین ډېر زیاته مننه کوم جی تاسو یو جهان مننه پروګرام ګورئ او حبیب الله وی وعلیکم السلام اور هل صاحب ډېر مهرباني خیال صاحب ته وی سلام علیکم السلام مننه کوم جی. دې سره سره ګل نبی پروګرام ګوري سلام جی اور څنګه جی وعلیکم السلام جی بالکل ټیک ټاک خوشحال اوسئ. اور توصیف خان خو مونږ جان کړو. توصیف خان پروګرام کې د خرکلې وې مار دین علاوه اظهار محمد هم جان کړو. زکریا خان هم پروګرام ګوري. تاسو هم یو جهان مننه. خان تنگیوال وایي چې مونږ امید ساتو چې تاسو خپل علاقې خدمت په طریقې ښه طریقې سره وکوئ انشاءالله. بالکل زمونږ هم کوشش دی چې ډېر ښه طریقې سره به دا خدمت کوو. تاسو به هم زمونږ حوصله به بالکل تاسو جوړئ کې او مونږ له به داد راکوئ انشاءالله. پروګرامونه به مونږ مخکې بوځو چې کوم زمونږ نوې کتونکي زمونږ پروګرام نه چې کوم موضوع ده نو زمونږ موضوع منشیات د سود دی چې یو ناسور دی په علاقه باندې په ډسټرکټ 400 باندې په تحصیل تنگي باندې په ټول سیمه باندې په ټول کې بي کې په ټول خاص کې ټول ملک باندې د ملک نه بهر هم دا منشیات او د سود چې کوم دا کاروبارونه ډېر زیات زور شور سره شروع دي. انتظامیه سو کوئی کار کوي سو کوئی نه کوي په دې خبرې کوو. او توصیف خان سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی خوشحال اوسئ. حبیب الله صاحب یو جهان مننه ګور چې موږ سره بلاین باندې څوک دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یو؟ شکر جی. څوک د کوم ځای نه؟ زه جی توصیف توصیف پروګرام کې د خرکلې ویم. وعلیکم السلام جی. توصیف څه به غواړئ تاسو چې پته هم لګي تاسو پوسټونه هم موږ ګورو منشیات دي سمګلران دي او سودخواره دي څه به غواړئ؟ جی جی او د الله د لخوا چې کوم دي یو غضب راغلی دی نو په هغې کې لکه مطلب مین پوینټ دا دی د خبرې که نه چې کومې پیسې دي او هغه غلطه باندې ګټلې کېږي او هغه د الله په نوم ورکي نو تاسو یو ملا راولې څوک دې کې کېنوي راونه پرې ورکړې دا پیسې ورکول غلط دي. بالکل د هغوی لپاره هم غلط دی چې څوک یې ورکوي هغه لپاره هم غلط دي. بالکل توصیف په دې باندې ما خبره هم کړه. موږ مفتي صاحب پروګرام ته راوستو هغه ورته وویل چې کوم دوه مفتیان صاحبان ما پروګرام ته راوستو هغوی دا خبره په خپل الفاظو کې د قرآن حدیث نه ثابت کړه. دا یې وکړه که کوم سړی د حرامو د منشیاتو یا د غلطو څیز پیسې یې ده ګټلې وي او دې د خدای په نوم باندې ورکوي چې وي چې زه ثواب په نیت ورکوم دې به باقاعده کوپ ورته وځي او دې پې کافر کېږي. نو زه هم دا خراب خو بیا هم دا خلک نه پوهېږي. نو دا جی زه کار دا یو څو مفاد پرست خلک دي ملګرتیا کې باقاعده یو سوشل کمپین ولا چلوي نو دا یو څو کسانو ته مفاد ملاویږي او باقي غریب سړي نه ورته پیسې ورکړي په دې باندې چې یو ماته یو وخت نه پیسې ملاویږي هغه خبر نه چې څه دي څه نه دي. دا ټیک خبره بالکل. نو موږ په کار دي تاسو یو ډېر ښه کار کوئ او موږ هم نه په کار دي چې تاسو سره ودرېږو سپورټ وکړو. دا یو ناسور دی چې لندن سوریسان نه په دې موږ باندې هم غضب کوي. بالکل همداسې د توصیف او زموږ ځوانان زیات په دې کې کومه که نه د خانقاه کې دا چې خلکو پسې روزانه خیلې کېږي که نه او هغوی انسانیت تباه کي لګیا دي هغه دا چې زموږ مسلمانان نه تباه کېږي چې دا په انټرنیشنل لیول کېږي نو دا دلته د خیر مسلمانان تباه کېږي. بالکل بالکل سوچ او د فکر خبره خو زموږ خلک بیا هم نه پوهېږي خو الله تعالی ته هدایت نصیب کړي او زموږ سره به انشاءالله په دې تنظیم کې په دې تحریک کې باقاعده تاسو ولاړ یې او زموږ مرسته به کوئ انشاءالله دا ناسور به موږ ختمو. ولې نه انشاءالله وروره
مهرباني توصیف خان د کال کول یو جهان مننه چې ډېره مهرباني بالکل د موږ سره توصیف د تنګي نه ښکلې خبرې وکړې توصیف چونکې زموږ ملګری دی او په دې خبرو باندې پوهېږي خو هم دا ناسور چې کوم دی په علاقه باندې په دې سیمه چې کوم دا ناسور شروع دی زیاتر خلکو دې شي توجه نشته هغوی د خپل یو تروړې وړو ته یا یو خپل شل روپو ته بالکل هغوی پته هم باندې وي وایي چې یاره دا شیز موږ ته ډېر ښه ملابېږي او که هغه هر څه کوي دې سره سره توصیف پکې دا خبره خو هم وکړه چې دې خلاف دې خلکو ته په خانه کعبه کې بددعا کېږي ډېر زیاتې الټه لاسونه به سوچتېږي او د هغې باوجود خو هم دا خلک د دې دغه نه وړي او دا خو هم وایي چې یاره په دې باندې موږ ته ثواب ملاوېږي جناب د ثواب په نیت باندې مه ځئ بلکې تاسو پې کم سیټ ته ځئ هغه ډېره خبره ده محمد علي خان پروګرام ګوري ستاسو یو جهان مننه کوم سدیس خان سدیس سید خو پروګرام جان کړی مننه جي جهانګیر رضا خو پروګرام ګوري ستاسو یو جهان مننه او توصیف خان یو وارې بیا ستاسو ډېر زیاته مننه کوم سپیشل کال کول یو جهان مننه بالکل خیال خان توصیف خبرې خو هم تاسو واورېدې بالکل صدیق بھائی که د توصیف شان ځوانان راپاڅېدله ما خو څنګه تاسو ته وایي چې ملیشیا نه د حبیب الله کال وکړو داسې ډېر ګڼ شمېر ملګري دي چې هغه غواړي چې زموږ د علاقه پاکه شي هغې مقصد هم دا دی زه به دې ځای کې یو خبره شیر کړم تاسو سره لازمي نه ده چې یو سړی پوسټ وکړي لازمي نه ده چې یو سړی مونږ ته کال وکړي مونږ سره په شا دې ودرېږي پټ په پټه په وټساپ دی زه دې ځای کې یو خپل عمل ښیم د خلکو ته د دې دپاره نه د نوم دپاره خو چې یو سړی یو کار کول غواړي صدیق بھائی تاسو سره زما ډېر ټایم وشو خو تاسو ته هم پته نشته چې زما څه روټین دی زه د شپې د خپل علاقې څوکۍ کوم د خپل کور د څومره محلې چې دي د دې زه 3 غنټې څوکۍ کوم دا چاته هم پته نشته نن زه صرف د دې دپاره وایم که مونږ راویښ شو او الحمدلله زه په دې کې کامیاب شوی ما ته کامیابي هم میلاو شوې ده په څو موقعو باندې او دا زمونږ د محلې ته پته لګي او ما خپله محله کې کلم ویلي دي چې تاسو ودوسئ ستاسو ورور ستاسو بچی شته زما د خور زما د کلي زما د علاقې که مونږ داسې یو عمل چالو کړو که نه خدمت کول په دې طریقه باندې خو چې ته په خپله پاکې دې کې خیال خان که تاسو کتلي یو ما ته لږ لږ یاد شي پخوا به د کلو کې داسې کار کېده چې کله به غله راګډ شو د غلو به یو خپلې ورځې وي که نه دا ګنیګان به راګډ شي غنم وغیره د هغوی به داسې کار کوو چې د کلي د یو سر نه او د بل سر نه یو کس په د یو سر نه شو بل کس په د بل سر نه شو او په شریکه باندې څوکۍ کول او یو بل سره کلي خلکو به یو ټوپک په شریکه باندې اغوستی و هغه بیا خلکو یو بل له ورکول په نمبر څوکۍ به وه اوس هم هغوی به خو د خپل وس مطابق ګینې انتظامیه شته او هغوی باوجود خو خلک به داسې صدیق بھائی زه به دې ځای کې یو خبره ایډ کړم چې هغه ټایم کې به خلکو د غلو نه ځان ساتلو دپاره ټوپک استعمال کو یا به څوکۍ کوله اوس د بدقسمتۍ نه قاضي اعظم ماما چې دی دا د هر چا کور ته ورننوتی دی ما له ویډیو که د لور نه دی چې پلان کې حاجي صاحب زنده آباد نو زه به تاله لوټ درکړم ما له پوسټ وکړه زه به تاله پیسې درکړم پلانکي پسې خبرې وکړه غلط پوسټ وکړه خو الحمدلله اوس پکې دې کې ډېر ښه پروګرام ورووته چې تا پسې څوک پوسټ کوي څوک خبرې کوي هغه بالکل ګیرېدي شي او ډېر زر به د جیل د صلاحو کم خلک چې ښه کارونه کوي بالکل یې رامخکې کوي کم خلک چې معاشرې ته نقصان رسوي هغه بالکل مخنیوي وکړي که په ښکاره نشئ کولی نو بالکل په پټه وکړي او را روان ټایم کې وګورئ چې زمونږ د علاقې دپاره زمونږ یو بدقسمتي ده ما ته پرون زمونږ یو استاد وی خیاله وي زمونږ د تنګي مشر نشته نو په هغه خبره ما سوچ وکړو واقعي د زمونږ د تنګي مشر نشته مونږ خپل د تنګي سړی سپورټ کوو نو مونږ د بار نه خلک راولو او په ځان یې مسلط کوو بیا ویو یاره خان پسې بوجرې ته ځې د خان د حجرې ګیټ هم بند دي دې کې مسله دا ده چې زموږ خلک وایي تاسو وګورئ د خپل کور هر سړی سپک وي که نه خپل کور چې سپک وي زموږ د تنګي کې هغه لوی شوي وي دغه شوي وي نه خلک وایي چې دې کې دا لوبه ده کې دا لوبه ده باقاعده که تاسو وګورئ نو خلکو کې بیا شي زیات وي ډېر مننه کوم چې کوم ملګري کمنټس کوي اصغر خان هم سلامونه وایي سلام وعلیکم السلام اصغر خان ستاسو هم یو جهان مننه کوم یوسف خان ستاسو هم یو جهان مننه دې علاوه چې کوم ملګري پروګرام ګوري زموږ پروګرام به تاسو سره هفته په هفته وي او پروګرام به تاسو سره موږ باقاعده جاري ساتو خیال خان ټایم خو زموږ خلک کافي شوی دی څه ویل غواړئ اخر کې صدیق بھائی زه خو دې ټایم کې په زړه مې ډېر څه دي خو دا ویل غواړم که مونږ پښتانو د چا نه زده کړو که نقل خو مونږ ډېر تکړه یو نقلونه کوو خو زه وایم که مونږ وکتل ما په سعودي عرب کې کتلي دي افغانیان خپل د افغان خلک ډېر زر کامیابوي بنګالیان د بنګلادیش چې کوم خلک دي هغې خپل خلک سپورټ کوي
ویو چې یاره دا بل پښتون ولې ښه شي پرېږده چې دی دغه شانتې وي او دی دغه شانې پروت یو ماته محتاج وي. دا زموږ یو غلط سوچ دی. الکه د الله ولی ته خپل مرګري کامیاب که کم از کم ستا نه به غواړي نه، ستا به خوري نه، ستا به سکي نه، پتا به بوج ني. پرېږده چې ځان لم ګټي بچو لم ګټي. دا سوچ بدلول غواړي. که مونږ کله دا سوچ بدل که هر څه به ټیک ټاکي. ما تا ته وویې مونږ ته به انشاءالله ډېر زر تر زره مونږ ته یو لیست سودخورو راغلی دی او پسې د منشیات سمګلرانو لیسټونه هم را روان دي او اپډیټ انشاءالله بالکل هغه به مونږه مخې ته مروړو او مونږ غواړو چې داسې هر قسم کم خلک چې دي چې یاره هغه هر قسم دغه استعمالي حربې او زمونږ د نوجوان نسل په غلطه لار رواني. څوک ورته زه به پیسې درکړم دا وکړه، څوک ورته دا وکړه، څوک ورته دا وکړه. خو زه وایم خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، په معاشره باندې ډېر نظر وکړئ او خپل نوجوان نسل لپاره داسې سوچ وکړئ چې مونږ هم په یو مونږ چې کوم کار دی هغه مونږ پرېښی دی، مونږ چې کم سوچ دی کم میشن دی هغه مونږ پرېښی دی. خو زه وایم راځئ که نور سم نشئ کولی زمونږ په شا ودرېږئ، زمونږ په اوږه لاس کې دی، دې کې به هم تاسو ته الله ثواب درکوي. ډېر مهرباني خیال خان یو جهان مننه پروګرام کې د وخت راکولو. انشاءالله کوشش به کوو پروګرامونه خپل جاري ساتو. ډېره مننه کوم ټول کتونکو چې کوم ملګري زموږ دې وخت کې پروګرام ګوري په هر سایټ باندې زموږ د پروګرام ګوري. ډېره مننه کوم پروګرام خپل ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی ته هم دا خبرې رسي چې کوم دا ناسور دی د منشیات او د سود د ناشور په علاقه باندې په دې سیمه باندې چې کوم دا ناسور دی چې دې نه مونږ الله تعالی خلاص کړي، د دې خلکو هم خلاص کړي، د ناسورونه خلاص کړي. دا خلک چې په هر ځای کې وي مونږ به بالکل دوی خلاف یې وکړو. منشیات والا زما سره پکې د ډېر لرې لرې نه رابطې وشوې چې یاره مونږ ستاسو په تحریک کې هم شامل یو، خو زمونږ په دې علاقو باندې چې زمونږ د کیبیکې نه بهر دي هغه خلکو ته هم رابطې کوي. زمونږ په علاقو باندې هم داسې خلک ډېر زیات دي او زمونږ هم تاسو سره ولاړ یو چې د دې ځای نه هم داسې ختم شي ځکه چې زمونږ ځوانان ختموي. نه بالکل جناب هغوی ته هم بېل غواړم چې تاسو سره به صدیق بھائی دې ځای کې زه یو خبره کول غواړم. کومو خلکو چې مونږ سره رابطې کړي دي او ډېرو خلکو دعوت یې راکړي دي زمونږ حجرو ته راشئ پروګرامونو کې د خپل دغه د ټاک شو نه بار روزه سټوډیو نه نو بالکل هغه آغاز سبا نه به انشاءالله چالو شي او دا هغه خلکو هم شکریا ادا کوم چې کوم خلکو مونږ ته دعوت راکړي دي یا مونږ خپل حجرو ته بالکل انشاءالله چې کله د وبا چې کوم چې دا ختم شي بیا به زموږ غټ پروګرامونه ډېر مننه کوم چې ټولو یو وار بیا یو جهان نن انشاءالله زموږ پروګرامونه به د ټاک شو نه د دفتر نه د سټوډیو نه علاوه بهر به هم وي ډېر زر به وي انشاءالله سبا هم زموږ دغه افتتاح دای به هم مونږ کوو. ځینې چې په لاس کلاس کې چې کوم کال روان وي کال په کې هم به زموږ سره به آخري کال رسوک ته موږ سره په لاین باندې څوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو جی بالکل څوک جی دا کوم ځای نه د تنګي نه خبره کوم. تنګي نه جی څوک خبرې کوئ؟ آزاد محمد حسنین. محمد حسنین پروګرام کې دخل کلی ویم او جی ډېر ښه پروګرام دی. مننه جی څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ پروګرام کې دا ویلو هم چې زموږ تنګي لپاره د کوم کسان د وایي بچ صحیح. هلو بالکل ستاسو آواز جی بالکل راځي. حسنین ستاسو آواز بالکل زموږ سره راځي. بالکل جناب زموږ سره حسنین اور چې کال یې کړی اور ډېره مننه کوم جی حسنین اور ډېر زیات ملګري موږ دې وخت کې نور هم ګوري پازل شاه شلماني هم پروګرام جوین کړی ستاسو هم جی ډېر زیاته مننه کوم. دې سره سره یوسف خان سلیمان خان ستاسو هم جی یو جهان مننه کوم اور وایي چې دیټس ګریټ بالکل جناب انټیویشن یو گایز آر ډوئنګ جی ډېر مهرباني. I would suggest to that take it to next level like make a separate blog or page ډېر مهرباني جی خوشحاله اوسئ اور پروګرام همدغه زموږ د حوالې سره چې کوم ملګري پروګرام ګوري منشیات د سود یو ناسور جی په علاقه باندې خور دی کوشش کوو مونږ د خپل سیر نه دا کوشش کوو چې کومه دا ناسور دا ختم کوو اویرنس پیدا خلکو ته ووایو چې کوم دا ناسور دی نوی نسل چې کوم دی هغه د دې ناسورونه بالکل بچ کړي دي. ډېره مننه کوم تاسو پروګرام ستاینه کړې ده or you can organize walls seminar etc. good luck. ډېر مهرباني جی
اور همدغه سره دا خبره چونکې زمونږ جاری ده انشاءالله زمونږ پروګرامونه هم جاری دي ځای په ځای باندې زمونږ ټاک شو نه علاوه چې کوم په ګراوند باندې کوم پروګرامونه دي خاص کر سپیشلی سلیمان خان ستاسو لپاره دا خبره شي کوم چې زمونږ په ګراوند چې کوم پروګرامونه دي هغه به هم مونږ زمونږ باقاعده جاری وي هغه به هم مونږ کوو په محلو کې په علاقه باندې به هغه پروګرامونه زمونږ هم جاری وي ځای په ځای به زمونږ پروګرامونه جاری وي او باقاعده سیمینار به هم کوو چې کومه دا وبا راغلې ده د هغې په وجه باندې مونږ زیاتر دا شیزونه لږ شان سیټ ټکړې دي او په دې وجه هم سیټ ټکړې چې دا وبا ختمه شي دا چې کوم لاکډاون دی چې کوم دا 144 چې کوم دا دغه لګېدلی په دې وجه باندې او انشاءالله کوشش به کوو چې داسې قسم پروګرامونه د سټوډیو نه بهر خو مونږ وکړو دې سره سره کمنټس را باندې کمنټس شاملوم بیا به ملګري ګیلې کوي جناب خوشحاله اوسئ بادشاه شمانه وایي چې ګډ لک زیاده مهرباني جواد زمان خان خو پروگرام گوری پشاور نوج السلام علیکم منشیات کے خلاف پاک یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے آپ کو جو بھی تعاون چاہیے ہوگی ہم آپ کی بہادری بالکل بھرپور تعاون کریں گے ډېر مهرباني جواد زمان اور تاسو زموږ سره په دې کې تعاون کوئ مرسته کوئ تاسو یو خان مننه کوم او کوشش به مونږ کوو چې تاسو هم د ځوانانو لپاره کوم د تاسو چې کوم تحریک دی جناب د پاک پارلیمنٹ نو زموږ هم دا یو تحریک دی او تاسو باندې کې مونږ سره هم بالکل باقاعده شریک یې کوشش به کوو چې داسې قسم پروګرامونه هم مونږ کوو کمنټس پکې هم روان چې زموږ پروګرام ټایم هم شوی دی انشاءالله به نیکسټ پروګرام کې بیا خبرې کوو تر هغه پروګرام په اجازه کې ما سره زما ټول ټیم ته الله پامان